مونږ ټولو نه به الله تپوس کوي. د بچو نه به د مور او پلار په باره کې تپوس کېږي چې ته بچي د ستا مور او پلار آیا تا د مور او پلار حقوق ادا کړي دي؟ تا نه به تپوس کېږي. او د مور او پلار نه به تپوس د خپلو بچو کېږي. ورې یاد ساته چې یو روح بیانو بل روح نه بیانو، نو خبره ده نه بیا ګډوډېږي. د مور او پلار یو ډېر لوی حق دی او ډېر لوی فضایل راغلي دي، قرآن کې ذکر شوی دی، احادیثو کې ذکر راغلی دی. خو یاد ساته که چېرې ته بار بار ذکر دا کې او هلته د بچو هغه حق نه بیانې، نو بیا دلته چې دی دا مشران خپل هغه خبرې مهیته کوي او د بچو سره ظلم کوي. دا خبره نه ده پکار. دا درته ویم چې څنګه د بچو دپاره د مور او پلار حقوق دي، نو دغه رنګې د مور او پلار دپاره د بچو حقوق دي. د پلار نه به تپوس کېږي باقاعده چې تا د دې بچي حق ادا کړی دی که نه، تا ما بچي درکړو، اولاد مې دله درکړو، آیا تا د حق ادا کړی دی؟ د دې لور حق ته ادا کړی دی که نه؟ ظلم د ورسره کړی دی. دغه رنګې مورم